أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه چې کمزور سبق او هغه به زر زر ویمه او په هغې کې د ټولو نه لومبۍ خبره چې ما کړې وه، په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې د الف نه واله تر د یا پورې دې ټولو حروفو ته د قرآن مجید چې کم حروف دي، کم بنیاد دی، دې حروفو ته حروف هجا ویلی شي. ټیک شوه، حروف هجا دا لیکلي دي او دا حروف ټوټل چې دي دا 29 حروف دي. صحیح شوه. نو بیا ورسره په هر لفظ کې موږ دوه درې خبرې کړې وې، نو چونکې بیا ټایم زیاتېږي، بیا موږ خپل سبق نشو ویلی، نو زه به دا سبق چې دی داسې وویمه. صحیح ده. ها، یو خبره پکې دا وه چې د هر حرف دپاره 3 څیزونه هغه ضروري دي. صحیح ده. یو خبره ده، یو د هغې نوم زده کول چې د دې حرف نوم څه دی. دویم نمبر د هغې اواز زده کول چې د دې حرف اواز څه دی. دریم نمبر د هغې شکل زده کول چې د دې شکل څه دی. صحیح شوه. 3 څیزونه د هر حرف دپاره ضروري دي، یو د هغې نوم، یو د هغې شکل، دویم د هغې اواز. صحیح ده. او دریمه نمبر خبره چې دا هغه دا ده چې د دې الف سره د هر یو حرف سره د الف نه واله تر د یا پورې تاسو سوچ وکئ، نو دا د هر حرف سره کچ لفظ لیکلی. صحیح شوه. نو دا حرف د یو حرف چې دی د کچ حرف چې لیکلی دی، نو دا به یا په 3 یا په 2 یا په 4 ټکو باندې مشتمل. صحیح ده. نو دا حرف د دې حرف زده کولو دپاره دی. دا کم حرف چې ورسره لیکلی، نو دا د دې دپاره دی چې دا حرف موږ زده کړو. صحیح شوه. او دا یو د دې دپاره دی، دا حرف چې دا موږ لیکایي او پړایي، دا موږ د دې په دې په ذریعه سره کولی شو. لکه مثال دا الف، دا با، دا تا، دا ثا، د دې په ذریعه سره موږ لیکایي پړایي کولی شو. او دا حرفونه چې ورسره کم لاندې لیکلي، نو په دې سره موږ د دې حرف پیژنګلو کولی شو چې آیا دا حرف په څنګه ویلی شي، د دې اواز به څنګه راوځي، د دې شکل خو دا لیکلی دی، خو د دې نوم څه دی. صحیح شوه. نو دا خبرې په دې کې ضروري دي. بیا دویمه خبره، بله خبره دا ده چې د هر حرف سره مثال یا الف لیکلی دی یا سره مد دی. نو کم حرف سره چې الف لیکلی دی، دا به د یو الف په مقدار راښکودی شي، او د کم حرف سره چې مد دی، دا به د 3 الف مقدار باندې راښکودلی شي. صحیح شوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف، با، تا، ثا، جيم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام. صحیح شوه. د دې ځای پورې پرون موږ خپل سبق ویلی، که میم پورې ویلی، خیر میم به نن ووایو. صحیح شوه. نو اوس به موږ خپل نوی سبق شروع کوو، هغه د میم نه به شروع کوو. صحیح شوه. د میم نه به شروع کوو. نو په میم کې به موږ د 2 خبرو لحاظ ساتو. یوه خبره دا ده چې په دې باندې مد دی. صحیح شوه. دا موږ د 3 الف په مقدار راکاږو. نو دا ملګری نوی دی، نو 3 الف په مقدار ما پرون اول ملګرو ته ښودلی دي چې د یو الف په مقدار دا یو ګوته کولاول یا یو ګوته بندول. لکه مثال په طور موږ به والو با. صحیح شوه. ګوره ورته با، 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 دومره دا یو الف مقدار شو. او د 3 الف مقدار باندې دا 3 وړه ګوتې په نمبر بندول او کولاول. صحیح شوه. لکه مثال دی جیم ته ګورئ، جیم، جیم، جیم. صحیح شو.
نو دا درې الف مقدار دی. نو دغه شان دا میم چې دی میم هم بر دریو الف مقدار راکاږو. یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې میم ادا کیږي د کم ځای نه. نو با او میم، با میم ورپسې واو دی، واو هم راوسته روان دی، هغه بیا وایو. با او میم دا دواړه د دواړو شونډو نه ادا کیږي. د څه نه ادا کیږي؟ د دواړو شونډو نه. چې دواړه شونډې د انسان دي نو په هغې کې دوه حصې دي. یوه حصه چې دا هغه دننه طرف تر انسان چې شونډې بندې کي، نو دننه طرف ته چې کومې شونډې دي دې ته لمده حصه ویلی شي، او کومې بار چې موږ ته په نظر راځي دې ته وچه حصه ویلی شي. صحیح شوه؟ نو با چې دا با به موږ د لمدې حصې نه ادا کوو. دواړه شونډې چې مثال داسې شونډې دي که نه، دا به موږ داسې بندو، داسې دې نه به با ادا کوو. با با با. صحیح شوه؟ او میم چې دی نو په میم کې به میم د وچې حصې نه، د دواړو شونډو د وچې حصې نه ادا کېږي. نو میم به موږ د وچې حصې نه ادا کوو. مثال به طور دواړه شونډې لکه داسې دي، دا لمده حصه دا کومه چې موږ ته ښکاري دا بار حصه ده. صحیح شوه؟ یا دواړه شونډې موږ داسې دننه کوو، دننه خولې طرف ته به دا دواړه شونډې بوځو. نو څنګه به وایو؟ دواړه شونډې دننه بوستې، د هغې نه به بیا موږ میم شروع کوو. میم 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 میم. صحیح شوه؟ نو میم به موږ څه نه ادا کوو؟ د دواړو شونډو نه موږ میم ادا کوو. ټیک شوه؟ ها، ورپسې پسې چې کوم بل حرف دی هغه چې دی هغه نون دی. څه شی دی؟ نون دی. نو نون چې کوم حرف دی هغه کې به موږ د دوو خبرو لحاظ ساتو. یوه خبره دا ده چې په نون کې به هم موږ د دریو الف مقدار باندې نون راکاږو. صحیح شوه؟ د دریو الف مقدار به نون راکاږو. دویمه خبره دا ده چې نون د کم ځای نه ادا کېږي؟ نو نون د دواړو شونډو د ګول کېدو نه ادا کېږي. دواړه شونډې چې مثال موږ چې ګول وکړو که نه، ګول، نو د هغې نه به نون ادا کېږي. او دریو الف مقدار به راکاږو لکه نون 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 نون. صحیح شوه؟ میم به دواړه شونډې دننه بوځو، میم، او نون به دواړه شونډې ګولکو بار ته به روباسو، نون نون. صحیح شوه؟ ها، ورپسې پسې دریم نمبر حرف چې دی هغه واو دی. څه شی دی؟ واو. نو واو حرف چې دی په دې کې به هم د دوو خبرو خیال ساتو. په هغې کې یو لومبنۍ خبره چې واو به دریو الف په مقدار باندې هغه موږ راکاږو. صحیح ده؟ او دویمه نمبر خبره چې ده واو به موږ چې دی د شونډو څنګه چې میم د ګول کېدو نه ادا کېږي دغه شانتې واو هم د شونډو د ګول کېدو نه ادا کېږي. خو میم به چې شونډې نون کې به شونډې بار ته روباسو او په واو کې به شونډې صرف ګول کو. صحیح شوه؟ نو واو به داسې وایو، واو 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 واو. صحیح ہو گیا؟ نو درې لفظونه شو. یو شو میم. صحیح شوه؟ نو میم چې دی هغه به موږ دواړه شونډې د دواړو شونډو کومه چې بارانۍ حصه موږ ته په نظر باندې راځي وچه حصه دې ته ویلی شي. نو دې نه به چې دی موږ میم ادا کوو. دا دواړه وچې حصې به موږ دننه شونډې به لږې دننه کوو، دې نه به میم ادا کوو، درې مقدار به یې راکاږو لکه میم میم میم. صحیح شوه؟ بیا دویم نمبر حرف چې دی هغه نون دی. نون به موږ د دواړو شونډو د ګول کېدو نه ادا کوو، دواړه شونډې به ګول کوو، نون نون. او واو هم به دواړه واو کې به هم دواړه شونډې ګول کوو، واو کې به صرف خوله لږه وازو بس، واو واو. صحیح شوه؟ د دریو الف مقدار باندې به دا درې واڼه راکاږو. ها، ورپسې پسې چې کوم حرف دی هغه ها ده. دې ته موږ په پښتو کې چرګۍ ها وایو. نو په دې کې به د دوو خبرو لحاظ کوو. یوه خبره دا ده چې دې سره مد نشته دی، دا به موږ د یو الف په مقدار باندې راکاږو. د څو الف مقدار؟ د یو الف په مقدار باندې به دا راکاږو. ها، دویمه خبره دا ده
چې ها چې د چرګۍ ها دا به مونږه د سینې د آخر چې په دې مری باندې ګوته کېږي چې کنه کته کته چې لاړه شي نو دې ځای نه به ادا کېږي. لکه مثال به تور تاسو تورګو مری وخم دا ما تاسو ته پرون مری خودلې ده دا دې نه په دې خوا کته دا مری ده صحیح شو. دې ځای پورې دا جبه ده صحیح ده دا جبه راغلی ده د دې ځای پورې دا جبه راغلی نو دین وروسته لکه مثال دا ځای مونږ ته په نظر باندې راځي د قاف کاف چې ادا کېږي دا ځای په نظر راځي و دین وروسته چې کوم دا دی دې ته مونږ دا مری وایو ګله په ودو کې ته ګله وایي دا مونږ چې دلته لاس کېدو د اډو کې چې دی پکې صحیح شه بار چې کوم د اډو کې راوته لاندې چې کوم دا اخی ختميږي نو په دې کې دي چې دنه غونډې ځای غونډې نو دې ته دغه ځای نه بچی دی دا ها ادا کېږي چرګۍ ها په دې چې مونږ وته کېدو او دې اواز بسې درو باسوي ها اکه د سینې نه ادا کو څه مسله نشته د کته نه جراوزی خو چې د بری نه راونه وزي څنګه وایو ها 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 وس درې حاګانې دي صحیح شو. یو دا حدا صحیح ده یو دا دوانه یو شانت دي صحیح ده نو په دې باندې د پاسه یو ټکی دی صحیح شو. دویمه حاج ده هغه دا یو حدا دریمه صحیح شو. دې ته مونږ چرګۍ ها وایو صحیح ده. نو د دې مخرج او د دې مخرج د دې درې وړو مخرجونه چې دي هغه جدا دي د راوتو ځایونه چې دي هغه جدا دي نو دا به مونږ زکو چې دا ح به څنګه وایو د خ به څنګه وایو او د ه به څنګه وایو صحیح شو. نو دا به مونږ دې وایو ګوره وته دا مری ده صحیح شو. دا درې وړه هاګان چې د مری نه ادا کیږي صحیح ده. دا یو خا چې دا د مری د اول نه ادا کیږي کومه تاسو چې دغه دغه کو سوچ وکول انسان چې مری تخنیک نه نو انسان خلق داس چلګي داس چلګي نو دغه ځای نه د خ ادا کیږي صحیح ده. نو د خ دغه ځای نه ادا کیږي او بل ح چې دا د مری د منځ نه ادا کیږي د کم ځای نه چې د انسان د اډو کې نه لکته مری کې اډو کې رګنه دی لکته چې دا کم ځای دی د دغه اډو کې نسن کوشي نو دغه ځای نه د ح ادا کیږي دا به خولي نرم وي ح ح ح صحیح شو. بیا ورپسې اوس چې مونږ کما هاوي دا چرګۍ ها ده یو سره حمزه ده هم بس صرف د چرګۍ ها خبره وکړو نو چرګۍ ها چې دا د مری د اخر نه ادا کیږي او کو انسان د سینې نه مثال لکته نه ادا کوي سم مسله پکې نشته لري څنګه وایو ها لګ مشکل له خو انسان کله چې تاسو په دې باندې دغه وکي مشق وکي او بار وای سمره بار وای لکه مثال یو سړی چې په یو شي کې ایکسپرت جوړی کنه او چې دا شی ماته زده شوی لکه یو انسان د ماشين کوي جامې جوړي نو چې کوم یو کس د کینی او هغه چې د جامې جوړي نو هغه ګینده بغړه وړه کیږي یا مثال یو سړی گاډي چلی گاډي د کینی نو گیر چل بولنه ورځي کلچ د اکسلریټر چل بولنه ورځي صحیح ده. نو د هر شي د بار چې د هغه مشق ضرورت دی څومره چې تاسو مشق وکړو لکه مثال ټیلر دی هغه چې جامو د کینی نو ګینده ټیلر ماستر دی نو بس سترګې پټي کې او هغه واتی په ګینده وزي یا ډرایور دی صحیح ده. نو ډرایور سره چې وای بس د دې سګیر د سترګې پټي او رواني صحیح ده. نو څومره چې تاسو مشق کوئ دومره به دا حرفونه تاسو ته اسانيږي صحیح ده. نو یو د مری د اول نه خ ادا کیږي دویمه نمبر ح چې دا د مری د منځ نه ادا کیږي دریمه نمبر ح چې دا د مری د اخر نه ادا کیږي نو څنګه وایو خ او ح او ها صحیح شو. د درې وانو مخرجونه چې دي هغه جدا دي. نو اوس مونږه خپل لفظ لرازو حاله چې ها به مونږه څنګه وایو صحیح شو. ها تانه وځي مری وا جبتاینا چې کله د مری جبته ولا نو هغه کې بستانه आवाज غلط راوځي ها برابر راوځي چې کله د مری نیغه واخ کوله आवाज سینې نه به आवाज روباسي ها 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 ح خ درې وړو مخرج جدا چې کله تا مشق وکړو نو تا ته به اندازه وشي چې د درې وړو مخرج چې دی هغه سره جدا دی. نو کوشش پدا کو چې دغه چې دی څه ورته وي
دا مخرجونه چې دی په دې باندې موږ مشق وکړو. صحیح ده. واخوا به ان شاء الله سبانی سبق کې به ان شاء الله مخرجونه شروع کو، نو ان شاء الله پای کې به تاسو یو مخرج هم یادوي، دوه مخرجه ولس مخرجونه دي، نو ان شاء الله د هغې سره به تاسو مشق هم کوئ، نو بیا به تاسو ته به اسانه شي. صحیح شو. ها بل حرف چې دی هغه حمزه دی. صحیح شو. نو تاسو ته ما ویلو چې د دې سره به حرف لیکلی کچ حرف، نو د دې حرف فائدہ دا ده چې د حرف زده کول لپاره به موږ دا څه کوو، دا حرف زده کوو په دې حرف ذریعه باندې، د دریو ها میم زا ها همزه، نو د دریو هر څلورو حرفو په ذریعه باندې به موږ چې دی دا حرف چې دی دا څه کوو، دا به موږ زده کوو. صحیح ده. نو هغه به څنګه زده کوو؟ همزه میم زبر ها میم زبر هم زا ها زبر زه همزه. نو اخر کې دا ها چې ده دا به موږ خیر دی ظاهرو نه ډېره، اوس به وایو همزه همزه. صحیح ده. همزه همزه همزه. صحیح شو. نو په دې کې راښکودل مخکودل نشته دی چې دا د یو والي په مقدار راکاږي یا د درې والي په مقدار راکودی شي، نه راښکودل مخکودل پکې نشته دی، صرف کوشش به دا کوو چې حمزه د خپل مخرج نه چې دی هغه موږ ادا کوو. صحیح شو. نو حمزه شو، حمزه او چې دی ورسره ها، نو دا دواړه چې دی دا به موږ څه کوو، د خپل مخرج نه ادا کولو کوشش کوو چې دا د خپل مخرج نه ادا شي. صحیح ده. هغه به څنګه ادا کوو؟ ګوره ورته ها د سینې نه به وباسو. ها دویمه خبر دا ده چې حمزه چې دی حمزه او د ها مخرج دا یو دی. صحیح ده. دا دی ګوره ورته دا دی، دا حمزه دی او دا ها دی. اوس په دې کې بله خبره دا ده چې دا خبر ځان سره ذهن کې واچوئ چې خلک وایي دا الف دی د پاسه پې زبر زیر راغلی، نو دغه بیا جنګ شروع شي. صحیح ده. اوس مثال ما ولیکو دا. صحیح ده. نو دې دا که تا ته معلوم چې د دې شکل تا ته معلوم دی یا د دې نوم تا ته معلوم دی، د دې اواز تا ته معلوم دی، درې واړه څیزونه تا ته د دې حرف معلوم دي، نو ته به څه وایې دا څه شی دی؟ الف دی. صحیح ده. نو اوس که په دې باندې د پاسه مثال زبر راغی یا د لاندې زیر راغی یا پې د پاسه پیش راغی، هر حرکت چې په دې باندې راغی نو دا به د الف نه څه ته بدل شي؟ حمزه ته به بدل شي. صحیح شو. دا به حمزه ته بدل شي. نو بیا موږ داسې نه وایو چې الف زبر ا، دا به الف نه جوړیږي. الف په الو وایي چې کله دی خالی. صحیح. دی خالی چې دی کله خالی نو په ده باندې مثال زبر و زیر و پیش و دو زبر دو زیر دو پیش، هر قسم حرکت چې په دې باندې نو دی به صحیح، دی به حمزه، او که په دې باندې حرکت نه نو الو به دی صحیح الف وي. صحیح شوه. نو کوشش به دا کوو دا به ځان سره ذهن کې یاد ساتو. نو یو دا حمزه دی او یو چې دی دغه حمزه دی. نو دا حمزه چې دی دا د عین په شان لیکلی شي، د عین د سر په شان، او هغه حمزه چې دی نو کله چې په الف باندې زبر یا زیر یا پیش دو زبر دو زیر دو پیش ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیش راشي، نو هغه الف به چې دی هغه بدلیږي د څه سره؟ د حمزه سره. هغې ته بیا موږ وایو حمزه. صحیح شوه. ښه اخري حرف چې دی هغه زموږ یا دی. څه شی دی؟ اخري حرف زموږ څه دی؟ یا دی. نو 29 حروفو کې اخري حرف چې دی هغه زموږ چې دی هغه یا دی. نو یا د کم ځای نه ادا کېږي او څه کېږي؟ نو په یا کې به موږ د دوه خبرو یاد ساتو. یو خبره دا ده چې یا به د یو الف په مقدار راکاږو. تاسو ته ما ویلي وو د دې سره څه دی؟ الف دی. نو چې کله ورسره الف وي نو دا به موږ څه کوو؟ د یو الف په مقدار باندې به دا راکاږو، دا یا. او دویم نمبر چې یا ادا کېږي د کم ځای نه، نو یا ادا کېږي ګوره جیم چې شو جیم او یا، جیم او یا، جیم شین، جیم شین او یا. سو جیم او شین او یا دا درې واړه حرفونه چې دي دا د یو ځای نه ادا کېږي، د یو مخرج نه. هغه د کم مخرج نه ادا کېږي؟ چې ادا کېږي د ژبې د مینس او د بره تالونه. اوس د ژبې مینس کم ځای دی؟ د ژبې مینس تاسو ته زه وښیم. دا مثال دا ما سره یو نقشه ده.
په دې نقشه کې دا ټوټل غاښونه دي. صحیح ده؟ دا یاسې نقشه وښکې ده. دا بیا لیکلی زبان کې نوک. صحیح شو؟ طرف اللسان، طرف حب دا عربی کې لیکلی دي، خو وسط اللسان دا د ژبې منځ دی. صحیح شوه؟ زمونږ د ژبې منځ هغه چې دی دا ځای دی، دا زمونږ د ژبې منځ دی. صحیح شوه؟ دا د ژبې اخیر دی، کم چې تالو ورته ویلی شي. دا بره تالو دی، دا کته تالو دی. صحیح شوه؟ دا په کته بیا تالو دی زمونږه. نو مونږ به کوشش کوو چې د دې ځای نه به چې دی مونږه جیم شین او یا دا درې حرفونه چې دي دا به مونږه کوشش کوو چې د د تالو د منځ ژبې د منځ او د بره تالونه چې دی دا ادا شي. څه شي؟ ژبې د منځ او د بره تالونه. که دا جیم او مهرباني وکړئ هغه بند کړئ، څه ورته میک بند کړئ. ها، جیم شین او یا دا چې دی دا د ژبې د منځ نه او د بره تالونه چې دی دا ادا کیږي. نو ژبې منځ چې مونږ کله څه وکړو، کله مونږ د ژبې منځ ولګو بره، نو د هغې نه به چې دی زمونږ څه ادا شي، د هغې نه به زمونږ میک بند کړ ورې، د هغې نه به زمونږ چې دی جیم شین او یا ادا کیږي. دا ژبې منځ، دا د ژبې منځ دی. او دا به مونږ بره چې کم تالو دی، لکه مثال به طور دا زما چې دی یو ژبه ده او یو تالو دی. صحیح ده؟ نو دا ژبه دا ټوله ژبه ده. صحیح ده؟ ما د لاس پکې شاید نه راځي، دا ټوله ژبه ده. ګورئ ورته اوس دا ټوله مثال دا زما ژبه ده او دا ورپسې پاسې تالو دی. دا منځ چې کوم دی دا منځ، نو دا منځ به مونږ څه کوو، د دې بره تالو سره به دا مونږ لګو. رورې میک بند که میک بند کړئ، مهرباني وکړئ، دا ملګري ډسټرب کېږي. صحیح ده؟ نو دا ژبې دا منځ به موږ د بره تالو سره لګو، د دې نه به چې دی موږ یا ادا کېږي. لکه څنګه به وایو، مثال د طور پر یا 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 یا. صحیح شوه؟ نو دا حروف هجا شو. صحیح شوه؟ دا ملګري اوس رالو، زه دا سبق دوباره بیا وایم. صحیح ده؟ د سر نه ته وایم چې د ملګرو په ذهن کې کښېني. صحیح ده؟ د لومبۍ ورځې نه موږ دا سبق شروع کړی و چې لومبۍ سبق هغې کې موږ دا خبره کړې وه چې د الف نه واله تر د یا پورې د قرآن مجید چې کوم حروف دي، هغه حروف ټول چې دی 29 حروف دي، او دې حروفو ته حروف هجا ویلی شي. صحیح شوه؟ دې حروفو ته حروف هجا ویلی شي. او د هر لفظ سره تاسو که هره قاعده راوالی، د هر قاعدې د هر حرف سره یو لفظ لیکلی دی. صحیح لیکلی دی؟ یو لفظ یو سره دویم حرف یو سره دویم بل لیکلی دی. نو هغه دویم حرف چې دی هغه د څه لپاره لیکلی؟ دا دې ملګرو ته ما ویلی، خو دا بعضې ملګري اوس رالو چې ذهن تمرکز شي. نو دا حرف، دا یو حرف چې دی، نو دا حرف د لیکایې او د پړایې کې په کار راځي. چې دا موږ لیکایې پړایې کې موږ په کار راولو، چې مثال موږ نومونه لیکو یا موږ پړایې کوو، نو دا حرفونه به غټ غټ حرفونه به کې په کار راځي. دا کچ حرف د څه لپاره دی؟ دا کچ حرف چې دی دا د دې حرف د زده کړې لپاره دی چې موږ په دې باندې دا حرف زده کړو. صحیح شو؟